زما دا نن ویډیو د عام خلک بالکل نه ګوري بلکې په مذهب په دین اسلام پټکي جمعات او مدرسه باندې مین خلک دا ویډیو وګوري. صحیح دا غوته زه یو 2 پوینټونه ګدمه هو عام خلک دا ویډیو نه ګوري. صحیح دا زه دا غوټه هم ځای کول نه غواړم بلکې په مذهب په اسلام په دین باندې مین مسلمانان دي دا زما خبرې ضرور واوري. زمونږ هیڅ ذهن نشته مطلب دومره پوهه نه یو خو لکه مطلب اندازې نه چې کومه خبره ده کوم د عوام رای ده هغه به زه ستاسو مخې ته ږدم. صحیح ده په 2 پوینټونو ستاسو ته خبره کوم. اول مذهبي خلکو نه خلک ولې خفه دي. دویم د مذهبي خلکو چې کوم کاندیډیټ پاس شوي دي دا څوک دي د پاکستان د عوامو کوم چې د کلمې په نوم آزاد ملک دی د دې خلکو د ملا سره د جومات سره د مدرسې سره څومره تعلق او څومره محبت دی په دې زه ستاسو سره خبره کوم. خو دا ویډیو به تر اخره ګورئ. صحیح ده ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده الیکشن وشو په هغې کې پی ټي آی چې کوم حمایت یافته آزاد امیدوارانو هغو په ټاپ باندې دویم پسې مسلم لیگ نون دی او دریم چې کوم دی پیپل پارټي ده مطلب درې واړه چې کومې پارټۍ دي هغه لیبرل پارټۍ دي. صحیح ده مذهبي جماعتونه په دې ملک سیاست کوي. په مذهبي جماعتونو کې ټول موږ راجمع کړو جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي تحریک لبیک وغیره وغیره دغسې نور هم بلا دي دیو په درزن لکه مطلب په قومي اسمبلی کې دی 15 سیټ هم نه اخیستي او کو د صوبایي اسمبلی دغه درجن 15-14 سیټ اخیستي نو هغه نه شمیرې. دلته اوس زمونږ او ستاسو دپاره غټه او د سوچ او د فکر خبره دا ده چې لیبرل سیکولر چونکې دا ملک خو د کلمې په نوم آزاد دی خو لیبرل سیکولر چې کوم دی هغه 15-16 سیټه دي او زما هغه چې کوم دی درجن هم نه دي. ولې د مولا نه د خلکو نفرت دی او که نه د چا په لاس کې چې قلم دی د هغه خلکو ته نفرت دی. آیا مولا د اسلام په چلولو د دې ملک په چلولو نه پوهېږي؟ لکه د سوچ خبره دا ده مذهبي پارټۍ ولې په ښکته روان دي. په دې د ټول مذهبي پارټیو چې څومره هم مشران دي څومره هم لیډرشپ دی دا دې کیني اختلافات دې په دې وخت کې یو سیر ته کړي او غور او فکر دې وکړي چې آیا زموږ نه عوام خفه دی ولې خفه دی او که نه زموږ سره حکومت د چا په لاس کې چې قلم دی هر خلک را سره دا کوي نو ولې کوي. په دې دې لږ غور او فکر وکړي. دویمه خبره جمعیت علماء اسلام هم په دې ملکي سیاستو کو کاندیډیټ یې ودرول. په دې کې تقریبا قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیو 15 امیدواران چې کومه دی هغه پاس شوي دي د جمعیت علماء اسلام. په دې کې زه تاسو ته اوس د دې خلکو مینه ښیم هغه چې د ملا سره دی څومره مینه ده. ملا دی پکې صرف او صرف د تصویر کې به تاسو ته ښکاري په دې کې 14 چې کوم دي عام خلک دي او 2 کسان چې کومه دی هغه ملایان دي یو مولانا فضلالرحمن او یو مولانا طیب الرحمن. صحیح ده دا خو د دې خلکو د ملا سره مینه ده. لکه مطلب دلته هم چې کوم دی که د مذهبي پارټۍ نه موټ ورکړی دی نو دې کې غټ شیخ الحدیث ته نه دي کتلي. شیخ ادریس صاحب شیخ قاسم صاحب یې پیل کړی دی عبدالرشید صاحب یې پیل کړی دی مفتي ګوهر علي شاه صاحب یې پیل کړی مطلب غټ غټ علما کرامو له اوټ نه دی ورکړی. خو دلته هم که جمعیت له مذهبي پارټۍ له اوټ ورکړی نو په هغې کې امام سړي له ورکړي دي. د دې خلکو د ملا سره د محبت اندازه به تاسو ته دا خبرونه لګي چې لکه مطلب په 15 کاندیډیټو کې چې زما کوم پاس شوي دي په هغې کې صرف او صرف 2 ملایان دي. دا نه چې ملایان موږ دا ځل نه ودرولي. زموږ 300 نه بره کاندیډیټ په هغه کې د 200 نه پاسه چې کوم دی ملایانو خو په 200 کسانو کې تاسو 2 ملایان چې کوم دی اسمبلی ته لیږلي دي. بیا به سبا له دا خلک راپاڅي او وایي به چې الله دا د اسلام خلاف بیل پاس شو ملا څه شو. نو په دغه ورځ ته چېرته وي کله چې تا دا ووټ ورکاو دغه لیبرل سیکولر پارټو ته یې دا خپل حق چې کوم دی استعماله او خپل امانت د هغو ته لاس کې کېښودو نو بیا تپوس هم په هغه ورځ د دغه خلکو نه کوه. که ته د دغه خلکو څخه خوشحاله یې موږ پکې 100 زر خوشحاله یو وروره موږ ته هېڅ ټینشن نشته دی. صحیح ده خو بیا سواله په ملا تنقید هم مه کوه په ملا ګزار هم مه کوه چې ملا دې ماله اسلامي نظام راولي. دا خو ستا د ایمان دغې نه خو ستا د ایمان پته لګي چې څومره ته په مذهب او په دین او په اسلام مین چې دلته هم چې دا کوم 15 ستا پاس کړي نو 14 پکې عام خلک دي او ملا غټ غټ ملا او بیا خلک دا ځنې دا وایي چې موږ دې ملایانو ته ځکه ووټ ورنه کړو چې د دې ووټ نواز شریف او زرداري لځي. نو د اول جواب دا دی چې ته به ملا به بعد اکثریت سره راوله پرېږده چې بیا دغه ملا دغه ووټ چې کوم دی زرداري له لاړ شي. خو تا ملا حق ته محتاجه کړی دی 2-3 سیټه دې ورکړي دي منډه په دې معلوم اسلام راول دا ناممکنه ده. هغه به لازمي د زرداري د نواز شریف سره اتحاد کې. دویم اوس به ستا د ایمان پته لګي اوس به ستا د ایمان پته لګي چې ستا دا چا له ووټ ورکړی دا د چا خوا راځي او چا له چې کوم دی خپل سیټ ورکوي چا باندې خرڅوي. دغه وخت کې به اوس تا پته زه لګوم چې ته څومره غیرتي او څومره مسلمان او څومره په اسلام باندې خلک چې ته د غلو خوا نه ځي او که نه. نو بیا هم مذهبي خلکو له پکار دي چې کینی سوچ او فکر او غور وکړي چې ولې موږ په تنزل روان یو ولې موږ ښکته روان یو ولې نن زموږ چې کوم دی د ګیډې د پټکي بې حرمتي کېږي او یو عام سړي ته چې کوم دی ووټ ورکول کېږي. په دې غور ضرور وکړي اختلاف دې لږ وروسته وکړي.